د الیمارا جهادي سټوډیو درنو لیدونکو باغ بالا ته روان یو انټر کانټیننټل هوټل ته. بهرمیشت افغانان وایي په انټر کانټیننټل هوټل او نورو حکومتي ځایونو کې بیت المال او عامه شتمني لوټ شوې ده. په دې اړه باندې ځانګړی راپور چمتو کوو. امید دی تر پایه راسره اوسئ. دلته تاسو وینئ چې د اسلامي امارت د فاتح ځواک او د 314 خطې ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. په همدې اړه باندې چې دلته پوره ډاډ ده او پوره اطمینان ده، عامه شتمني او د بیت المال شیان نه دي چور شوي. په دې اړه باندې به ځایي مسؤلین هم وضاحت راکړي. دلته خو مونږ د بدري لښکر کتاب موجوده دی، خپل اشارې ښه په اخلاص سره خو مخ وړي. په د ټولو وطنو کې د هوټل په خوا او شاوه کې څومره عملیاتي پستې چې دي دا ټوله برخه دي او د هوټل کوم عمله دی لکه مثلا دلته چې خدمات کوي دغه عمله هم ټوله موجوده ده. دا داخل د هوټل د انتظارګاه ځای ده. د دې ځای نه چې کوم خارجي مېلمانه یا تجاران چې کوم راځي، د دې ځای نه هر سړی خپلې شعبې ته ځي. د پخلنځ ځای او همدغسې د خوراک ځای مخکې ده. دا چې دا د دې هوټل اشپزخانه ده. الحمدلله ټول پرسونل یې وظیفو ته راځي او موږ دوی ته پوره ډاډ او اطمینان ورکړی ده چې دا ستاسو ځای ده او تاسو به خپل وطن ته په خپل ځای کې خدمت کوئ. الحمدلله ټول پرسونل اشپزخانه د دوی چې کوم تالارونه دي د محفلونو لپاره او د خصوصي مجالس لپاره او چې کوم مطاقونه دي ټول محفوظ دي. الحمدلله هر څه محفوظ دي. زیاد شکر خدا خوب اساسا وقت بسیار خوب است. شب میریم توی تحصیل از این چیزی نیست. کدام مشکل خبری نه شکر خدا مشکلی نیست. از مجاهدین کدام خطر نه 100% رزیستیم. بسیار مسلمانای پاک آدمای خوب، هیچ کدام کپ خراب از دارشان نشده. بیت المال دیگه عملاً پاسش لوٹ نشد. نه مجاهدین یک روز کرمچه میشه بود بچه‌ها را گفتم بود تو میکشین بیت المال از گناه. بسیار آدمای نیک آدمای خوب هستند. تشکر. دا د هوټل د ډوډۍ خوړلو ځای ده. الحمدلله هر میز او هر چوکۍ هر څه محفوظ ساتل شوي دي. بالکل چا په دې کې غدر او خیانت نه ده کړی. مونږ چې کله اول شپه باندې د شپې 9 بجې هوټل ته داخل سو، نو مونږ ټول مجاهدینو الحمدلله دا کوشش ډېر کاوه چې د هوټل هر څه محفوظ پاتې شي، که هغه اسلحه ده او که هغه د هغوی ترانسپورټ موټر هغه ده او همدغسې هر وسایط الحمدلله په خپل ځای باندې پاتې، هېڅ کوم خیانت نه ده پکې شوی. مننه. دا د مطعم د تالار لپاره چې کله دوی د محفلونو پروګرام لري دلته هغو خلکو ته ډوډۍ ورکول کېده. نو فعلا د ده هر څه محفوظ دي او هغه کوم وسایل چې دي هغه دوی فعلا ټول کړي دي او د سرخانونو پکې ورکړي. افغان صاحب دغه کمرې چې کومې دي په اول ځل باندې هماسې فعاله پاتې دي او هماسې تر اوسه پورې فعاله دي. الحمدلله زموږ مجاهدین ورته ناست دي او شپه ورځ دا تعقیبوي. نو کمرو ته او د هوټل هرې شعبې ته بالکل ضرر نه ده رسېدلی. یعنې دلته د هر څه د څار لپاره ځانګړي مجاهدین او داسې د نظامي حفاظت لپاره ځانګړي خطې ځای شوي دي. الحمدلله بالکل د دې هوټل د حفاظت لپاره تر 100 پورې مجاهدین دلته ځای پر ځای شوي دي او په دې کې د قطاعاتو بخش او د امنیت بخش ټول پکې موجود ده. الحمدلله د هوټل پوره څارنه کوي. درنو لیدونکو ومولیدل چې هغه کامرې چې هغه د ټول هوټل نه څارنه کوي، د هر بلاک نه د هر تالار نه، او د اوس هم هلته پخلنځی ښکارېږي، کسان پکې ګرځي، د دې ټولو څارنه مجاهدین کوي او یو شی یا د بیت المال یا هم عمل منفعه شیان نه دي ښورېدلي. دا هم د هوټل زیات تالارونه دي. یو تالار دا هم چې په دې کې چوکۍ او په دې کې چې کوم شی ورباندې کېږي هر څه محفوظ دي. بالکل تر اوسه پورې ښورېدلي هم دي. الحمدلله هر څه محفوظ دي. یعنې روزمره چارې روانې دي. روزمره چارې اشپزان هم راځي، پرسونل د صفایي والا، همدغسې د اوبو والا چې کوم ګلانو ته اوبه ورکوي او همدغسې د انجنیرۍ بخش، د برق بخش او همدغسې د صفایي بخش ټول راځي او خپل کار ته ادامه ورکوي او بېرته ځي مازدیګر کې. محترمو دا د هوټل اوله دروازه ده چې داخل ته راخیلېږي او په دې کې چې کوم وسایط دي لکه ګلان او داسې نور وسایط دا هر څه محفوظ دي او چې کله هوټل ته داخلېږي نو د دې ځای نه ابتدا شروع کېږي. بیا هر شعبه له همدې ځای نه شروع کېږي، که تالارونه دي، که د محاسبې دفتر ده او که مدیریت ته ټول او که بره منزلو ته خېږي د همدې ځای نه شروع کېږي. دغه تالار ته د دوی د خصوصي غونډو لپاره الحمدلله اوس مجاهدین پکې خپل مجلسونه کوي او عام
همداسې خاص مجلسونه او عام مجلسونه پکې کوي او د هوټل مربوطه چې کومه د مشورۍ هغه مجلس هم دلته کېږي الحمدلله هسپتالان او همداسې سکرین هر څه پکې محفوظ دي. مولوي صاحب محترم که وروستۍ پوښتنې په توګه مجاهدینو په حساس وخت کې مو د کابل پلازمېنې عام ولس ته څه پیغام مهرباني مونږ د کابل او د افغانستان ټول ولس ته دا اطمینان ورکوو چې الحمدلله اسلامي امارت ټولو خلکو ته عفو کړې ده او خصوصا دغه د حکومت کارمندانو ته نو ټول کولی شي چې په خوشحالۍ سره په افغانستان کې ژوند تیر کړي او خپلو وظیفو ته دوام ورکړي او بالکل خطر احساس ونه کړي. الحمدلله اسلام کې امن ده، اسلام ټولو ته عفو کړي. انشاءالله د افغانستان چارې به موږ او دوی په یو ځای الحمدلله مخې ته وړو او انشاءالله خپل وطن به پخپله جوړو. دا چې د زیاتو مصروفیتو سره حاضر شوئ، موږ سره مو معلومات شریکول ډېر زیات مننه. الله مو کامیاب لري، تاسو نه هم مننه.